شروع کول نه مخکې د درې خبرو پیژندل ضروری دي. اول تعریف، دویم موضوع، دریم غرض. تعریف پیژندل ځکه ضروری دي چې علم الحال حاصل شي. موضوع پیژندل ځکه ضروری دي چې د علم مشروع فيه او د غیر مشروع فيه منځ کې امتیاز فرق راشي. او غرض پیژندل ځکه ضروری دي چې طلب د عبث لازم را نشي. وس تعریف د علم نحوی. علم پوهې ته ویل کېږي دانستن، پوهېدل. او د علم په اصطلاح کې ځان ډېر ښه تعریفات دي. هغه تعریفات ته نه ځو. نحوې ته راشئ. نحو په لغت کې په نهه معنو سره استعمالیږي. و معنی په دې شعر کې دي: نحونا نحو نحوك يا حبيبي، نحونا نحو ألف من رقيبي، وجدناهم مريضا نحو قلبي، تمنوا منك نحوا من زبيبي. نحونا قصدكم منك، نحونا معنى قصدنا، أولا معنى قصشو. نحو نحوك، نحو طرف، نحوك د قبيله استا نو قبيله معنا. يا حبيبي نحونا، نحونا معنا پیر نه مونږ وګرځوله، ګرځول. نحونا نحو ألف من رقيبي. نحو نحو معنا څه ده؟ نحونا نحو په مقدار د زر من رقيبي، رقيب نو د نحو معنا مقدار شو. او بیا تمنوا منك نحوا من زبيبي، تمنوا منك چې تمنای کولستانه نحوا د یو قسم من زبيبي دا وسکو. پوه شئ کنه. وجدناهم مريضا نحو قلبي، نحو قلبي مثل قلبي، د نحو معنا مثل. تمنوا منك نحوا من زبيبي د دې نحو معنا دې ځکه یو څه شو، قسم شو، یو نوع شو. نو و معنی دا شوي. صحیح ده. نحونا نحو نحوك يا حبيبي، نحونا نحو ألف من رقيبي، وجدناهم مريضا نحو قلبي، تمنوا منك نحوا من زبيبي. ومعنی په دې شعر کې دا دوا معنی نور دي. یو معنا بعد لري کېدل، لکه په مختصر قدره کې یو عبارت ثم يتنحى عن ذلك المكان. يتنحى معنی لري بشي. او بل معنی حفاظت. انحوهم عن النار. د صحابي او روایت ته انحوهم عن النار، انحوهم محفوظ کې دون را عن النار د اورنا. نو دا نه معنی شوي. او په اصطلاح کې د علم نحو تعریف ته النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. النحو علم، النحو داسي علم ده، نحو مراد علم نحو داسي علم ده بأصول مشتمل په اصول باندې. داسي اصول يعرف بها چې پیژندل شي په هغې سره احوال اواخر الكلم الثلاث، احوال د آخر د درې کلمو. اواخر د آخرو جمع ده. آخر آخران آخرون اواخرو، اصل کې آخرو ده. دې کې جائن او ادمو قاعده جاری شوې ده. نو بیا اواخرو شو. اواخر بعد خلک کوئی او آخرنا، او آخرنا سا اواخر الكلم الثلاث دا آخر د درې کلمو. من حيث الاعراب والبناء، په اعتبار د اعراب او بنا سره. وكيفية تركيب بعضها مع بعض، او کیفیت دا یو ځای کولو د بعضې کلمې د بعضو سره. تعریف هم یاد کو اصطلاحي څه دی؟ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. موضوع الكلمة والكلام، الكلمة والكلام. او غرض ده صيانة الذهن عن الخطأ في الإعراب، ذهن بچ کول له خطا نه په اعراب کې. دا بیات کې
بس نن دا درې سيزونه یاد کې تعریف موضوع غرض تعریف هم یاد کو علم پوهې ته ویل کېږي په لغت کې اصطلاح کې بیا دا خپل تعریفونه دي اوږدې ګرانه او نحو په لغت کې په نحو مانو سره راځي او بیا علم نحو په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي هو علم بأصول يعرف بها يا النحو هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض موضوع الكلمة والكلام غرض صيانة الذهن عن الخطأ في الإعراب. دا بیات کی